حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل په خانه کعبه کې دغلته ناستو، نو په دغه صحن د خانه کعبه کې یو څو کافران نور هم ناستو چې په هغې کې یو ابو جهل، دویم ولید ابن مغیره او دریم عاص بن وائل او داسې نور ملګري دا سرداران د مکې چې کومو دا ناستو. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وویل وی که ته چېرته رښتینی پیغمبر یې که نه نو ته دا سپوږمۍ دوه ټوکړې که. داسې د څوارلسمې سپوږمۍ راختلې وه داسې په ولاړه وه، نو دا شپه وه دوی په عبادت کې مشغول، دوی د بتانو عبادت کوي، نبی علیه السلام د الله بندګي کوله. نو دوی ورته وویل که ته د الله تبارک وتعالی رښتینی پیغمبر یې زه دا سپوږمۍ دوه ټوکړې که. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل که چېرته الله تبارک وتعالی داسې وکړي نو تاسو به ایمان راوړئ؟ دوی ورته موږ به ایمان راوړو، بالکل به موږ ایمان راوړو. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام د شهادت دا ګوته اسمان ته داسې کړه او د سپوږمۍ ته مخامخ داسې کړی چې داسې کړه که نه سپوږمۍ په منځ وچاودله، دوه ټوکړې شوله. یوه ټوکړه لاړه په جبل ابي قبیس باندې ودرېدله او بله ټوکړه لاړه په جبل قیقاعان باندې ودرېدله. دا دوه غرونه دي هلته کې. نو یوه ټوکړه د سپوږمۍ یو غر ته لاړه او بله ټوکړه بل غر ته لاړه، په منځ دوه شوله. د تمام مکې خلکو ورته کتل، لږ ساعت هم نه وه که نه، لږ ساعت هم نه وه، ځکه چې د مازدیګر او تر ماښام چې څومره ټایم دی که نه دومره ټایم مقدار کې دا دوه ټوکړې وه. که دا خو کافي ټایم وي که نه، تقریبا څه ګنټه ټایم به وي دا د مازدیګر او تر ماښام چې څومره ټایم وي، نو د دومره ټایم په مقدار باندې دا دوه ټوکړې وه، داسې دوه ټوکړې وه. تمام مکې والا وکتل، مکې والا وي داسې کو که نه چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په موږ باندې جادو وکړو. دا زموږ د سترګې کار نه کوي، دا کار نه کوي، د زموږ په سترګو باندې نظربندي وکړله. خو داسې به وکړو که نه چې کم خلک سفر له تللی دی هغه واپس راشي، د هغې نه به تپوس وکړو، ځکه د نبي علیه السلام جادو خو په مکه والو چلېږي، خو په ټوله دنیا خو نه چلېږي وي که نه، د هغې نه به تپوس وکړو. نو چې کم خلک د سفر نه راغی او دوی ترې نه تپوس وکړو وی آیا تاسو هم دا سپوږمۍ دوه ټوکړې لیدلې وه؟ هغې ورته بلکل موږ دوه ټوکړې لیدلې وه، بلکل موږ لیدلې وه. خو بیا دوی د ضد او د عناد د وجې نه ایمان را نه وړو. او د دې ذکر الله تبارک وتعالی په قرآن کې کړی دی، اقتربت الساعة وانشق القمر. سپوږمۍ په منځ باندې وشلېدله، قیامت را نږدې شوی دی، ځکه د قیامت د علاماتو نه یو علامت دا هم دی چې سپوږمۍ به په منځ دوه ټوکړې شوي او هغه علامه واقع شوې ده. اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت را نږدې شوی دی ځکه سپوږمۍ په منځ باندې دوه ټوکړې شوه. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. که دوی هر قسمه معجزه ویني که نه دوی دا جادو دی، دا جادو دی. نو دوی بیا هم په نبي علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان را نه وړو. اوس دلته یو اعتراض راځي او هغه دا ده کوم قوم چې فرمایشي معجزه د پیغمبر نه غوښتې ده که نه، دا د الله قانون دی. ګوره د الله قانون دا دی چې هر پیغمبر له معجزې ورکړي وي او هغې معجزو باندې خلک ایمان راوړي، د دې پیغمبر صداقت پې کېږي. خو چې کله خلکو فرمایشي معجزه غوښتې ده او بیا یې ترې نه انکار کړی، بیا الله هغه قوم نه دی پرېښی، بیا هغه نه دی پرېښی الله تبارک وتعالی. لکه د صالح علیه الصلاۃ والسلام سره ډېر شي معجزې وي، خو قوم ترې نه څه مطالبه وکړه؟ وایي موږ له د دې ګټې نه اوښه پیدا کړه، د دې نه راله اوښه پیدا کړه. صالح علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل تاسو فرمایشي معجزې مه غواړئ، ګوره که بیا خو ونه منله بیا خو الله نه پرېږدي، بیا خو تباه کوي. وایي نه موږ یې منو، ته موږ له پیدا کړه. نو د وچې ګټې نه الله تبارک وتعالی اوښه پیدا کړله، د دوی فرمایشي معجزه څه شوله؟ پوره شوه. خو دوی بیا هغه اوښه مړه کړله، دې قوم هغه اوښه څه کړله؟ مړه کړه. نو چې مړه کړه د الله عذاب پرې راغی که نه، الله ترې مخ د ځمکې وزګار کړو که نه. نو د الله قانون دا دی چې کوم قوم فرمایشي معجزه غوښتي په خپله خولې غوښتي او الله ورته رالېږلي او بیا هم انکار کړی، بیا الله هغه قوم تباه کړی دی، بیا هغه پرېښی نه دی. نو دلته خو دوی تباه نه شو. دا یو سوال راځي که نه. نو د دې دوه جواب دي. یو جواب دا دی چې الله تباه کړه په غزوه بدر کې که نه، چا چې ترې انکار کړی او الله تبارک وتعالی څه کړو؟ په غزوه بدر کې مردار کړو که نه، الله مخ د ځمکې ته وزګار نه کړو. او دویم دا چې بعضې کسانو پکې ایمان راوړه په دغې موقع، نو که ټولو نه وی راوړی بیا به الله عمومي عذاب راوستی و، خو بعضې کسانو پکې څه راوړو؟ ایمان راوړو، ځکه د عذاب نه بچ شو. نو دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام لویه معجزه ده. د سپوږمۍ په منځ باندې دوه ټوکړې شوي د نبي علیه السلام د شهادت په ګوتې سره. دا تقریبا 15 کاله مخکې دا واقعه راغلې وه د مدینې منورې د هجرت نه مخکې.